قومی وطن پارٹی مشران دلته دا عثمان خان شهید فاتحه راغلیو او یکجهتۍ دپاره او هغه ته خراج تحسین پیش کولو دپاره دلته موجود یو. موږ سره د پارټۍ سینیٹر نائب چئیرمین سابق سینیٹر عثمان صاحب اور خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری ہاشم بابر صاحب اور نور ملګري د ثانیه کې موږ تاسو سره برابر شریک یو. دا یو عظیمه ثانیه وه او د پښتنو لپاره خصوصا یو ډېره لویه ثانیه وه. عثمان خان شهید یو نادر قوم پرست مخلص انسان و هغه د دې قوم خدمت کړی دی د پښتنو او د نورو قومونو لپاره همیشه آواز اوچت کړی چې کله تکلیف راغلی دی په قوم باندې نو د هغه آواز به موجود و په سینیټ کې او د سینیټ نه بهر هغه د جمهوریت لپاره د آئین د پاسدارۍ لپاره ګران قدر خدمات دي او دغه خدمت با همیشه لپاره یادېږي. کم طریقې سره کم احترام سره هغه قوم آخری هغه کې رسومات کې چې کوم تعداد کې خلک راغلل او هغه ته خراج تحسین پیش کړو. هغه نماز جنازه کې شریک شو. دا یو تاریخي جنازه وه او دا هر چاته داسې عزت نه ملاویږي. دا هغې خلکو ته او هغې مخلص خلکو ته چې چا د دې مظلومانو په نبض باندې لاس ایښي او د هغوی په آواز باندې همیشه هلې ځلې کړي دي. دا هغوی ته نصیبېږي، د هغوی نصیب دي. مونږ په دې هغې کې تاسو سره برابر شریک یو. د محمود خان صاحب او د پشتونخواہ ملي عوامی پارټۍ ټولو مشرانو کارکنانو سره مونږ په دې غم کې برابر شریک یو او تاسو سره شانه بشانه دا آواز اوچتو چې دا هغه بچي نن دلته موجود دي او د هغې حوصلې ته چې سړی وګوري نو دا هم یو د فخر خبره ده چې
داغ انسان د بچو دا کومه حوصله چې ده دا هم قابل قدر ده. زه د خپلې پارټۍ د طرفه تاسو سره په دې کې د غم کې شریک یم او چې تاسو په دې کې کوم قسم دا کوم هغه چې واقعات چې شوي دي د هغې د انکوایرۍ کو د هغې څخه هغې کوم طریقې سره تاسو وایئ نو موږ به تاسو سره په یک اواز هغې کې شامل شو. الله تعالی دې هغه له جنتونو ورکړي او تاسو ته صبر جمیل درکړي او موږ به انشاءالله تعالی د عثمان خان شهید خدمات همیشه دپاره یادو د هغه انسانیت د هغه ملنګ طبیعت د هغه خدمات د هغه اواز دا به همیشه دپاره تر عمره یادېږي او مونږ ټول په هغه باندې فخر کوو. یو داسې شخصیت و چې داسې شخصیت ډېر کم په دې هغې کې راځي او انشاءالله تعالی تاسو سره مونږ په دې غم کې برابر شریک دي. ډېره مهرباني. ډېره مننه شکر خوشحاله اوسئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فرج قبره بفراش الجنة واجعله من المقبولين والمرحومين والذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم